او د کفاره تعلق دا صرف د رمضان المبارک د میاشت سره ده. کچیرې د رمضان المبارک میاشت کې د داسې عمل وکړو چې هغه د کفاره د وجوب سبب جوړیږي، بیا په هغه صورت کې پتا باندې کفاره لازمه ده. او عمدن د خوراک وکړو یا د اسکاک وکړو یا د جما وکړو داسې کار وکړو چې هغه باندې کفاره واجبېږي، دا د رمضان المبارک د میاشت سره خاص ته پتا باندې کفاره لازمېږي. او کچیرته د رمضان المبارک د میاشت نه علاوه نفلی روزه وي یا داسې د رمضان المبارک د میاشت د روزې قضایي کوي، رمضان المبارک میاشت کې نه بله میاشت کې، بیا په هغه صورت کې که یو سړی عمدن داسې کار وکړي بیا په هغه باندې کفاره نه لازمېږي بلکې صرف د هغې روژې قضایي ده. نو د کفارې تعلق صرف د رمضان المبارک د میاشتې سره ده. که چېرته دغه میاشت نه علاوه بله میاشت کې سړی عمدن خوراک وکړي اسکاک وکړي نو په داسې صورت کې په یخ سړي باندې بیا کفاره نه لازمېږي، صرف د هغې روژې قضایي ده.